یو ځل روژه وه او ما صفایانې وکړلې، د دې خبرې نه څوک نه دي خبر. هغه دورې زما زه د دوړو چېرته عادت وم، ما زما خولې ته لاړې ما الټۍ وکړې. ما چې الټۍ وکړې زه داسې په هغې سیمټو باندې کېناستم او داسې سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. ما وی الله دا هم یو ازمایښت دی ستا د طرف نه چې په کومه ورځ باندې ما زما د رزق دوره بندوبست وشو چې دا کومه تنخوا زما دلته برابرېږي دومره پیسې ما ته د بل طرفه برابر شوې که نه الله دا نو پرېږدم. زه به د خپل علم خوروم. دا دعا ما وکړله او د سترګو نه مې اوښکې وبایلې. 2 کاله ما نوکري وکړه غالبا چې بیا زما د اواز په ما سره خلکو رابطې وکړې. یاره مولانا صاحب که زمونږ بچو ته ته انلاین سبق وایې نو ډېر وبښئ، د امریکې نه، د جرمني نه، د ایټلي نه، یو ځای بل ځای نه. ما ورته ویې ښه. ما لا چې سبق مې شروع کړم بې پیسې ما له چې رالې په هغه وخت کې زما 20,000 روپۍ تنخوا وه، ما له 25,000 روپۍ ورته راوړې د بچو سره. داسې چل شوی چې زه زما پلار سرکاري نوکر و، د سکول کلاس 4 و. هغه چې کله ریټایر شو نو زما پلار ما ته وویل بچیا ته علم کوې، په دې علم کې څه شته دی داسې نه دنیوي توګه باندې ستا بچي دي، نو زه غواړم چې ته زما په دې ځای ولګې چې کله ریټایر شو. زه چې د هغه په ځای ولګېدم زه ډېر سخت خفه وم. دلته د پلار خبره وه هغه مې ښکته غورځولې نه شوه او د هغه په خوله باندې زه په هغې نوکرۍ ولګېدم. زه ډېر سخت خفه وم. کور ته رالم، ما ته ته ولې پریشانه کور والا مې راته وي. ما یاره ما چې کوم درس و تدریس کو هغه رانه نیمګړی پاتې شو او کوم بیاناتو له بتلم نو هغه هم زه نشم کولی. اوس د کور والا مې راته وي یاره وي زما یو ورور دی جنید دی، د موبایل باندې لږ ډېر دا ویډیوګان دا شیزونه د وخت نه به کول. ته هغه ته ووایه خیر دی به ستا نه دا ویډیو کوي نو دا خیر به ستا نه داسې خورېږي که ته بیاناتو له نه شي تللی که نه نو دا خیر به داسې خورېږي خلکو ته به دا خبره رسي. بالکل دا بیان به هغه ریکارډ کوي. ما په هغه وخت کې روژه وه دوره تفسیر مې کوم. ما جنید ته یې ته لږ ریکارډینګ وکړه چې دا دوره تفسیر خلک واوري. ټیک ده. به هر حال هغه زما نه هغه ریکارډینګ شروع کړو نو بیا یې ما ته زه د جمعې یو بیان ریکارډ کوم. ما ټیک ده. د جمعې یو بیان هغه ریکارډ کړو ورې کړو. زه لاړم خپلې ډیوټۍ له سهار. موبایل مې کور پاتې شو. مولوي صاحب په وخت کې د سیګنل کار هم نه کوو چې کور به چېرته پروت سیګنل به پرې راته کاندې سې به یې نه کوم. زه چې واپس د چوټي شوه رالم ما چې موبایل وکتل نو هغې ته کله د جرمني نه کله د ایټلي نه د یو ځای بل ځای نه کالونه راغلي. په دې کې ناشنا نمبر یې ما ته یو ټلیفون راغی. ما اوچت کړو. ما ورته ویم السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ایټلي نه خبرې کوم. حیران شوم چې د ایټلي نه ما سره څوک څنګه رابطه کوي. پوهېدم هم نه چې په دې کې زما ورور نمبر ورکړی څه چلې کړی دی. به هر حال د هغې نه چې هغې ما ته خبرې وکړې زما د زړه ته ډېره تسلي راغله چې یاره زما د هغه خو ډېر لرې لرې رسي. بالکل ایټلي او جاپان او دې ځایونو ته زما خبرې ورسېدې او خیر خور شو. ما به هغه نوکري کوله خو زه ډېر سخت پریشانه وم ځکه چې زه به د خپلو مدرسې پسې ډېر سخت خفه وم. دا یو د راز خبره دا درته کوم. زه هم په هغې ټایم کې ما زه نوی نوی فارغ شوی وم. ما کلاس پورې کوله د پلار په ځای باندې. یو ځل روژه وه او ما صفایانې وکړلې، د دې خبرې نه څوک نه دي خبر. هغه دورې زما زه د دوړو چېرته عادت وم. ما زما خولې ته لاړې ما الټۍ وکړې. ما چې الټۍ وکړې زه داسې په هغې سیمټو باندې کېناستم او داسې سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. ما وی الله دا هم یو ازمایښت دی ستا د طرف نه چې په کومه ورځ باندې ما زما د رزق دوره بندوبست وشو چې دا کومه تنخوا زما دلته برابرېږي دومره پیسې ما ته د بل طرفه برابر شوې که نه الله دا نو پرېږدم. زه به د خپل علم خوروم. دا دعا ما وکړله او د سترګو نه مې اوښکې وبایلې. 2 کاله ما نوکري وکړه غالبا چې بیا زما د اواز په ما سره خلکو رابطې وکړې. یاره مولانا صاحب که زمونږ بچو ته ته انلاین سبق وایې نو ډېر وبښئ، د امریکې نه، د جرمني نه، د ایټلي نه، یو ځای بل ځای نه. ما ورته ویې ښه. ما لا چې سبق مې شروع کړم بې پیسې ما له چې رالې
په هغه وخت کې زما 20,000 روپۍ تنخواه وه، ما له 25,000 روپیو تن راوړې د بچو سره. بس ما چې هغه حساب کو یو بل چې رالېږلي هغې له 25,000 روپۍ برابرېده میاشت. ما مې والد صاحب ته وویل، زه والد صاحب ته دادا وم، ما دادا دا نوکري زه پرېږدم، 2 کاله مې نوکري کړې وه. ما ته یې وویلي ما یاره زه د وروڼو سره زه شریک پاتې کېږم، ما زه به د خپلو وروڼو ته دا پیسې ورکوم، شریک او تاسو ته پته ده چې خامخا خرچه به د بچو ورکوئ که نه. صحیح خبره. دا پیسې به زه کور ورکوم او دا نوکري زه پرېږدم. ما ته وایي چې د وروڼو سره خپله ورورولي کولی شو، ډېره ښه ده پرېږده، زما طرف اعتراض نشته دی. صحیح خبره. ما درخواست ولیکو ریزاین. زه چې لاړم دفتر ته، هغه درخواست زما لاړو چې د ریټایرمنټ واخیستو. ما ته وایي د یوې میاشتې تنخواه واپس جمع کړه، هغه مې هم جمع کړه. زه ځانه مدرسې ته شروع شوم، سکول نه مې بس خپل څه کلاسونو ته دوباره کېناستم، داسې خوشحاله وم که نه چې کلاس کې کېناستم لکه په انسان چې اختر جوړ شي، اطمینان او سکون زړه ته راغی. ما پسې د دفتر نه یو میاشت بعد ټلیفون شو، مولانا صاحب محمود کوتري دفتر ته لږ راشي، کلک راته ټلیفون وکړم، دلته چې کوم مشر دی هغه ستا پرې دغه باندې دستخط نه کوي، هغه وایي چې دلته به خامخا څه مسله وي، ولې د 2 کاله ډیوټي وکړه اوس ریټایرمنټ اخلي. زه چې لاړم هغه راغلی وم، زه یې وغوښتم، ما ته مولانا صاحب ته ولې ریټایرمنټ اخلي؟ ما یې راځي زه نشم کولی. ویې ولې؟ ما زه مدرسې کې کلاسونه رانه پاتې کېږي، علم رانه پاتې کېږي، چې دا نوکري کوم علم رانه پاتې کېږي. نه ما ته خبره دي چې په الفاظو کې وکړه چې خلک ورسره څه نه کوي او ته ورسره یو کلاس د مدرسې نشي اخیستی. لکه مطلب یې دا چې مړه نوکري دغه هم کوه دا هم کوه که نه. ښه سړی و. ما ورته ویل یاره حضرت داسې خبره ده چې د سکول نوکري کوم نو مدرسه نه کېږي، او کوم مدرسه کوم نو د سکول نوکري نه کېږي، نو هغه هم نشم پرېښودی، دا هم نشم پرېښودی، ځکه کو اخوا دېخوا کوم دا مې روزي د حرامېږي راته. صحیح خبره. چې زه هسې کله په خپل ځای یو کېنم او بل کېنم او ډیوټي نه کوم، نو زما روزي د حرامېږي، مې زه نشم کولی. او ما داسې کتل هغه دستخط یې وکړ. جواد صاحب د هغې ورځې نه الله بیا په ما باندې د رزق دروازې داسې خوله وکړې که نه چې کله ما هغه پرېښوده، ما ته د الحمدلله په ژوند کې نن ځای شي ماشاءالله. د الله له ځان ورکړه، الله تبارک وتعالی دې ټول ضرورت پوره کړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د سحر مونځ وکړو، وی په تاسو کې داسې څوک شته دی چې یو وږې ګېډۍ مړه کړي؟ ټول صحابه کرام چپ شو. ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما یو مسکین ته ډوډۍ ورکړې ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته دی چې بیګای د یو مریض پوښتنه کړي؟ ټول صحابه کرام بیا چپ شو. ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بیګایو صحابي بیمار او داغه پوښتنه لم ورغلې ما. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه وکړه وی پتا سو کې داسې څوک شته دی چې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کړی؟ ټول صحابه کرام بیا غلی شو. ابوبکر خو ابوبکر دی کنه. ابوبکر رضی الله عنه فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیګا یو صحابي وفات شو داغه جنازې له هم تلو ما. خو د الله پاک پیغمبره چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه، دلته مې په یو مسکین ډوډۍ وخوروله، بیا یو صحابي بیمار او داغه پوښتنې لورلم، بیا یو صحابي وفات شو داغه جنازې لورلم، دا ټول کارونه چې مې وکړو او کور ته راتلم نو ټیم ډیر زیات ناوخته و. ما وی که اوس وده کېږي تهجد خو پاتې خو فرض مونځ به رانم پاتې شي. د الله پاک پیغمبره بیا مې قرآن راواغستو نو باقي شپه مې د قرآن په تلاوت تېره کړه، حتی در دې پورې چې د مسجد نبوي نه د اذان اواز راغی، حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم. د الله پاک پیغمبر بیگانه شپه کې مې خوب نه دی کړی، بیا رالم او پتا پسې مې مونځ کو دغه ناست شمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ابوبکر خبره دا ده ځکه په بیگانه شپه کې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله 100 پیری راغی او ما ته وی چې په ابوبکر می سلام وایا، او
بیا جبرئیل علیہ السلام زما خواله راغې ما ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره په بیګانۍ شپه کې مې د ابوبکر په شونډو باندې دا خپلې شونډې سل پیرې ایښي دي سل پیرې ایښي دي دا تا د قرآن تلاوت کو ځکه جبرئیل علیہ السلام بار بار زما خواله راتو زه هم نن مورې پلاره ستا د بچی چې هم د قرآن تلاوت شروع کی د اسمان نه فرشتې راکوزیږي او د ده په شونډو باندې خپلې شونډې ږدي طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و نو یعنې دوه وروڼه او یو وراره راووتل جنګ ته دوی درې واړه راووتل مقابلې ته اواز یې وکړئ تاسو کې دې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله نبی علیہ السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تن عمیر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي دی اس ته سور شو د عمیر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو که نه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی خو دغه ټایم کې کافر دی حکیم ابن حزام له راغی یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته هم نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي یاره دوی موږ له دوکه راکوي دوی موږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پرې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پرې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپیره نور هم سیکم بیا اس ته وختم چې اس ته وختو داسې ګیر چاپیره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یې هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زموږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زموږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو د عمیر ابن وهب ورته وي چې 300 کسان زموږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زموږ د قریشو خلک دی زموږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زموږ نه هم دومره مړه کړي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تېر کړو چې دوی مو وژنو او زموږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خوند د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ هم مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تېر کړو وی قافله د ابو سفیان چې زموږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي دی جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنګ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنګ څه شي له کوو جنګ ولې کوو دا عتبه چې دی دی به د جنګ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنګ نه دا شاته د دوو وجو نه کېدل
یو خدا دی چې دی هغه د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و د دوی عتبه غلام و د هغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و د په نبي علیه الصلاة وسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغه په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ دې خپلو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ نو هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جارم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم ابوجهل سره وکړمه بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابوجهل ورته وي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپاره نو هغه چغې کړې وي وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که نه چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کوو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید یې زوی وو او د دې یو وراره وو نو یعنې دوه رونه او یو وراره راووتل جنت دوی درې واړه راووتل مقابلې ته اواز یې وکړئ تاسو کې دې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن وو ته دې اووه زامن وو درې د یو خاوند نه او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو وواړه نو دا دې طرف هم دوه رونه راووتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو وایي تاسو څوک یې دوی ورته رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک راوباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زمونږ د هغې سره مقابله ده نبی علیه الصلاة والسلام آواز وکړو وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه علي دا یې د تره زوی علي رضی الله تعالی ته وځه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وځه درې صحابه کرام ووتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې
څادر باندې تړلي صرف سترګې ښکارېدي مخونه یې پټ وو نو هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یئ نو حمزه رضی الله عنه ته وفرمایل وی زه حمزه یم علي رضی الله عنه چغه کړه وی زه علي یم او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه څخه وی زه عبیده یم نو عتبه ورته وی اوس زموږ د مقابلې خلک راووتی ځکه دا هم د مکي و که نه اوس زموږ د مقابلې راووتی بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنه د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه دوی مقابله وکړه نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړو خو عبیده رضی الله تعالی عنه چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دې راتاو شو نو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی عنه راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم زه شهید یم نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي او عبیده ته شهیدی ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیه السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیه السلام دشمن له نه ورکړو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبي علیه صلات وسلام باندې شیندو بهرحال تر دې نه بار جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نبي علیه صلات وسلام راغی او کم سفر چې رخ کړی و صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وې نبی علیہ السلام داسې لاسونه نیولې او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مې ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خپل به په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 مې راوستي دي الله کو ستا خوښي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستل کېږي نو دوی رالمړه کا الله کوستا خوږی چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ورشي نو دغه 314 سره لمړه که الله خو کوستا نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شا نه راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا څادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی راغی دا څادر یې راواغېست او د نبي اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې په لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس که نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس که علي رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبي علیه صلات وسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبي علیه صلات وسلام خواله رالم که نه نبي علیه صلات وسلام په سجده باندې پروت دی نبي علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبي علیه صلات وسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه صلات وسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته ویل د الله پاکه پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح وموندله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کړو د سجدې نه
دغه اسلام دا صحابه کرامو ډیر په تکلیفونو باندې موږ ته را رسولی دی ډیر په تکلیفونو باندې موږ ته را رسولی دی یو صحابي وی زه داسې په صف کې ولاړ وم که نه چې ځان نه مې ښي طرف ته وکتل نو هم راته یو هلک ولاړ دی چې بل صف ته مې وکتل هم راته وړوکی هلک ولاړ دی ځان له په سوچ کوم دا صحابي وي په زړه کې واما چې په د کافر را باندې نظر شو چې یو طرف ته رانم هلک ولاړ دی او بل طرف ته رانم وړوکی هلک ولاړ دی خو په ما باندې به رامنډه کوي ما به راګیروي ځکه دا به و چې د ده سره ملګري واړه دي کمزوري دي نو ما به نه پرېږدي کافر زه په دې سوچ کې یم چېرې دا څه د ماشومانو په منځ کې راغلی یم که نه دا سوچ کوم په دې کې راته دا یو وایي چې کاکاجي ما ورته وایي چې هو چې ابوجهل څوک دی هغه بل راته هم زه چې کاکاجي دا ابوجهل څوک دی دا پکې کم یو دی د مخامخ صفونو کې مونږ ته یې وښیه کم یو دی مونږ ته یې وښیه ما ورته وایي چې تاسو د ابوجهل سره څه کار دی ولې د هغه تپوس کوئ نو هغه ماشومان راته وایي چې مونږ اورېدلي دي چې دی زمونږ پیغمبر ته ډېرې کنځلې کوي دی زمونږ د پیغمبر ډېر سپکاوی کوي هغه ته ډېر تکلیفونه رسوي مونږ ته یې لږ وښیه چې دا خبره ما واورېدله که نه زما په زړه کې چې کومه یاره وا ختمه شوه ما کتل په صفونو کې چې زه ورته ابوجهل په ګوته کړم په دې کې ناڅاپه ابوجهل په نظر باندې راغی ما ورته وایي چې دا پورې دی نه دغه دی دا پورې یو دی چې ما څنګه اشاره کوله بیا مې ماشومان لیدلي نه دي بیا هغوی په یو منډه ورغلي او د هغه نه تاو شوي دي تاو شوي دي په ابوجهل یې ګزارونه وکړه ځمکې ته یې راتاو نو یو و پکې هغه معاذ رضی الله عنه د ابوجهل زوی عکرمه بیا چې فتح مکه کې مسلمان شوی دی فتح مکه مکمل بیا مسلمان شو اکرمه چې وکتل چې دوه ماشومان ورله پلار راګیر کړی که نه نو هغه په دې معاذ رضی الله عنه د شانو ګزار وکړو چې ګزار یې وکړو لاس یې ترې کټ کړو خو صرف یو تسمه پاتې شوله د ماښامه پورې دی دکه شان د جنګېدو لاس پورې زنګېدو نو چې ماښام کېدو ډېر ستړی کړو د لاس که نه نو دا لاس یې د خپې د لاندې کړو داسې زور یې پرې کړو هغه تسمه یې کټ کړه دې راته په جنګ کې هسې خلل جوړېږي دا معاذ رضی الله عنه بیا دی د عثمان غني رضی الله عنه په دور خلافت کې شهید شوی دی پاتې شوی ډېر وخت او معاوض رضی الله عنه دا بل کشر ورور چې و که نه ملګری چې د هغه په دکې غزوه بدر کې شهید شو بیا هغه شهید شو دغه ورور شهید شو دغلته نو ابوجهل دوی زخمي کړی ورته او کړی و چې کله غزا ختمه شوی نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې د ابوجهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اولید چې دی پروت دی خو ساه پکې شته دی صرف زخمي دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وایي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه د بیزو سرونکی ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابوجهل الفاظ وخوا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وایي د بیزو سرونکی نن ډېر په اوچت ځای باندې ناست نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته فرمایلي وي او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابوجهل ورته وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابوجهل ورته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبې سې وایي چې دې غټ ښکاري چې روبې سې وایي او خپل ملګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې توره اوچته کړه سر یې تې ووه سر یې تې ووه سر یې نبي علیه الصلاة وسلام له راوړو د الله پاکه پیغمبر د بدبخته د ابوجهل سر دا دی نبي علیه الصلاة وسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته هغه ټوله کیسه بیان کړه نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون
خو د موسی علیه السلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه ځکه چې فرعون چپور راواغېست که نه هغه وي آمنتو برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور راواغېست نو هغه چیغې کړې وي ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې خو هغه د ځنکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې او زما د فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه وی زما دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سخت و به هر حال غزا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه نه د اعتکاف د کور په کوټه کې وکړي دویمه د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې الله څومره خوشحالېږي چې یو انسان د بل انسان سره ښېګړه کوي څومره خوشحالېږي چې د یو انسان بل دا یو نیکي ورکړه که نه الله تبارک وتعالی هغه ته فرمایي ته ورسره هم جنت ته الله نو چې دوه کاره وکړو کور ته حرام نه راوړو او بل د هر ورور مسلمان سره څه وکړو امداد وکړو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی په مسجد کې ناست اعتکاف کې یو سړی راغی یو سلام یې پرې واچو چې کله مې سلام واچو د ورله سلام جواب ورکړو هغه سړی غلی کېناست داسې خفه نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما ترې نه تپوس کوي ای وروره ته ما ته څه غمجن ښکاري څه خفه راته ښکاري ولې هغه ورته وي د الله پاک د پیغمبر د تره زویه یقینا زه غمجن یم ما باندې یو مصیبت دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ولې څه مصیبت دی در باندې ولې خفه ولې غمجن یې ما باندې د پلان کې حق دی په ما باندې دا قرض پیسې دي په ما یې څه دي د قرض پیسې دي او زما دې په هغې ذات باندې قسم چې د چا په قبضه کې زما روح دی ټیک شو زه دا طاقت نه لرم چې هغه ته دا پیسې واپس کړم زه طاقت نه لرم نو د هغې قرض د وجې نه زه څه یم خفه یم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وایي زه ستا سفارش کولی شم هغه ته زه ورته ستا سفارش وکړم دغې صحابي ورته ویل څنګه چې تا ته مناسب ښکاري نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به پاڅېدو د جومات نه روان شو پیزار یې پخپو کړو چې پیزار یې پخپو کړو د جومات نه ووت که نه نو دا صحابي ورته وایي ای د الله د پاک پیغمبر د تره زویه خپل اعتکاف ته هیر کو ته خو په اعتکاف کې ناستې نو اعتکاف دې هیر کو چې تر جومات ته ووتې نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وایي نه ما اعتکاف نه دی هیر کړی ما اعتکاف نه دی هیر کړی خو ما د دې روزي د صاحب نه اورېدلي دي او چې دا خبره یې وکړه د سترګو نه یې اوښکې روانې شي ځکه نبی علیه السلام په دغې ورځو کې نوی د صحابه کرامو نه جدا شوی و ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي چې کوم انسان د بل مسلمان په ښېګړه کې وځي الله تبارک وتعالی ده لره د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي د 100 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي یو مسلمان د بل مسلمان په ښېګړه کې روان شو الله دته د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي او امام د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې چا صرف یو ورځ د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو یو ورځ اعتکاف وکړو الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ 3 خندقه جوړوي 3 خندقه او د هر خندق دومره فاصله ده لکه ځمکې او اسمانونه ځمکې اسمانونه نو چې 10 کاله د اعتکاف وکړو 10 کاله اعتکاف ثواب الله درکو نو دا مې درته وی چې په دې اخره عشره کې د مسلمانانو سره ښېګړه ډېره وکړئ خاص د عمر رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړلو د واقع د علماو نه ډېره اورېدلي روایتو کې راځي د مکی مکرمه کافر راټول شو په دار الندوه کې ابو جهل هم ناسته عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناسته د مکی نور سرداران هم ټول ناسته خبر دا کېږي چې ردی الګ خو زمونږ په منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی چې د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه زمونږ په
علاقه کې ډیر انتشار جوړ کړی دی پلار او زوی د یو بل سره په جګړه دي ښځه او خاوند د یو بل سره په جګړه دي زمونږ بوتانو زمون خدایانو ته بدې ردې وي د دې څه مخنیوي پکار دی مشورې کېږي چې څه وکړو عمر را پاسېدو او دې تورې نه یو کړس داسې ویستو مړه څه مسله خو رخ کړې ده څه مصیبت خو رخ کړی دی د یو هلک فکر درله نه درځي زه ځمه چې کیسه یې ختمه کړم ځمه چې اوس د هغه سر راوړم دې دارالندوه کې تاسو ته پیش کړم ابو جهل چې دا خبره واورېده که نه وی عمر کو دا کار دی او کو زما د طرف سل او خان بتا ته په انعام کې میلوش سل او خان میلوش او د نبی رسول الله ډیر سخت دشمنو کنه سل او خان درته په انعام کې در کوم کو دا کار دی او کو عمر رضی الله عنه تو وی او سل او خان را کوي او سل او خان در کوم اوسې تماشا کو چې دا غسر راوړم دار الندوین روته او تورې داسې راغستی ده مکه مکرمه کې دا خبر خور شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قتل پس نعوذ بالله عمر راوته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه کرامو سره ناشته چې سو عمر راوته دي پلار باندې تیرېدو نو پلار کې سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ سعد رضی الله تعالی مخله ورغه عمر سکای نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو ډیر بد الفاظ ویل وی زما چې د پلان کې سر کلام کما چې داخلك تینو وزګار کما او د مکه ته وزګار کما نبی علیہ السلام نو ډیر په بدو الفاظ واغست سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایلی عمر ته نشیتله وی ولی نشمتله تر خمار اغست ولی نشمتله وی ته دغه خواله نشیتله وی څنګه نشمتله وی ته به زمانه څنګه تیریږي وی ختم ګور چې صاحب شوی کو تم بی دین شوی کو وی او زم صاحب شوی ما کو ترا ته بی دین وای یقینا ما د پلار نک دین پری خې دی او ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی عمر رضی الله تعالی تور تاوکړی چې اول خوستانه سر وما داغه سره به ورستو ګورم سعد رضی الله تعالی تور راويستا نږدې و چې په دواړو په یو بل باندې د تور گزارونه کړی وي خو سعد رضی الله تعالی ول یو پیغور ورکو وی عمره ما محمد پرې دوا صلی الله علیه وسلم لومبه د خپل کور فکر وکا پیغور ول ورکو ولې زما په کور کې څه چللې وستاغه اوخه او هغه خور دی مسلمان شوی دی زما خور مسلمان شوی او اوخه مسلمان شوی او عمر رضی الله عنه زما چولم به دا کار تمام کما ورغه چې د خور د کور دروازه وکته هغه د هغه طرفه کونډه وا زنجیر ورغلی و د توري په دی موټي باندې په دروازه گزارونه شروع کړو دنه خور پوښوا چې عمر راغه او هغه دنه د قران تلاوت کو استاد ول راغلی و د عمر خور ته او د عمر رضی الله عنه اوخی ته قران خودو هغه استاد ته وی ته کوټه ته لاړ شته پټ شه زئی خور یم او دای اوخره مونږ به سره ګورو خو ته پر دې سړی چې تا تاسونه وای چې تا تاسونه غته ټیک ده هغه کوټه ته دن نکو عمر رضی الله تعالی ته ورکو لاوکو چې څنګه وته ورکو لاوکو کنه عمر رضی الله تعالی شروع شو په خپل اوخی باندې او د توري د موټه چې په دې باندې په گزارونه کې په خپل وخی خور چې وکتل چې یو طرف ته خاوند دی او بل طرف ته رور دی جګړه ده نو په منځ کې خلاصون شروع کو چې په منځ کې خلاصون کو عمر رضی الله عنه چې سپېړه توکړه خور لیدا مخو عمر رضی الله ډیر عجیب زور دومره په زور سره سپېړه ورکړه چې د خور د مخ وشلې د دی ویني ته داري شروع کړې د عمر رضی الله عنه په دې کپړو باندې او په دې مخ باندې د وینو هغه داري ولګېدې چې ولګېدې نو دا خوري په جړا شو وی عمره وورا کو ته عمر ابن خطاب ته د خطاب زوی نه ګورې زم د خطاب لور یم ته وای چې زه د خطاب زوی ما زورور یم زم د خطاب لور یم ګورې د چانه کم نه ما
ما به ذره ذره کې مړه مې به کې خو د دین اسلام نه واپس کېږم کو مړه مې کې نه واپس کېږم عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتلو د هغې جړا ته یې وکتلو دیوینو ته یې وکتل په زړه کې ترس راغی کېناستو خور ته یې وی زه ټیک شو صحیح ده خو دا کم کلام چې تاسو وي دا کلام مال لږ راکړه دا تاسو څه وي دا کتاب مال لږ راکړه خورې ورته وایي نه در کوم ولې نه یې راکوي وی ته پلیتې کافري او الله تبارک وتعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون دې ته به پاک سړی لاس وروړي او ته پلیتې نو ځکه تاله نه در کوم وی څه وکړمه وی لاړ شړم به ولام به غسل وکړه بیا به درته درکړم عمر رضی الله تعالی لاړ غسل یې وکړو چې راغې نو کتاب یې راواغست قرآن یې راواغست اوس استاز دننه چې د عمر رضی الله تعالی خبرې واورېدې که نه نو هغه هم پوه شو چې یاره د عمر د اواز خو څه بدل غونته شو دا خبرې خو یې بدل دي نو هغه هم د کوټې نه راووتو چې هغه راووتو نو چې څنګه یې قرآن کولاو کو په هغې الفاظ ړومبي الفاظ پکې دا و د سوره طه تلاوت ورته شروع کو د سوره طه عمر رضی الله تعالی چې دا تلاوت واورېدو که نه هغې قرآن پې دومره اثر کو مطلب مې څه و د قرآن دویم خاصیت دا دی چې په نفس تلاوت د دې کافر مسلمان شوی دی چې عمر رضی الله تعالی د قرآن تلاوت واورېدو نو خور ته یې وی ستاسو دا پیغمبر کم ځای دی ما ته وښیئ چې زه لاړ شم چې ایمان پې راوړم زه په ایمان راوړم نو دا لاړ شه په دار ارقم کې به هغه ناست دي اوس په دار ارقم کې به صحابه کرام د نبي علیه السلام سره ناست دي چې عمر راوتی دی خو ډېر زورور سړی دی که اوس راغی موږ به ورسره څه کوو د جهاد حکم هم لا نه دی راغلی عمر رضی الله تعالی چې دار ارقم ته ورننوته که نه نو صحابه کرامو تورې راویستې چې دغه راغی په نبي علیه السلام پسې هغې تورې راویستې او اراده یې وکړه چې په عمر حمله وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی خاموش ودرېږئ یو تن بس نه کوئ ما ته یې راپرېږدئ چې زما خواله راشي عمر رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام خواله راغی که نه نبی علیہ السلام د دې ګریوان نه داسې ونیو وی عمر څه د اراده ده په کم نیت راغلی نبی علیہ السلام ډېر بهادر و نبی علیہ السلام ډېر بهادر و صحابه کرام فرمایي په موږ ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام وی یو ځل مدینه منوره کې یو درز وشو د دماکې اواز وشو موږ غلي د کورونو نه راووتو رڼاګانې خو لګولې چې څه چل وشو وی چې کتل په دې کې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام په شاتوره اس باندې په بربند اس باندې بغیر د زین نه سور دی او زموږ خواته ودرېدو وی نبی علیه السلام د اس نه راکوز شو وی چې اوده شي هېڅ مسله نشته ما ګیر چاپېره د مدینې منورې نه تاو شو مرالمه موږ رڼاګانې لګولې نبی علیه السلام بیا ګیر چاپېره مدینه منوره کتلې وه او په هغې اس سورو چې زین پیم نه د اس سورلي خو چېرته کړې ده نه خو ده کړې که نه مصیبت تر پکې دا دی ما د اس سورلي ډېره کړې ده اوس اپورې به را سره اسونه ولاړو خو اوس مصروف ډېر شوم نو اوس نشم کولی د اس سورلي څه اسان کار نه دی ښه د اس سورلي ډېر مشکل کار دی په زین باندې چې په اس روانې نو په دې بدن کې به دې وچ ځای نه خولې به در نه بهیږي او په بربڼ اس باندې به دا ډېر کم خلک چې سورلي کولی شي د بربڼ اس سورلي خو ډېر ګران کار دی نبی علیہ السلام اس ته ختلی او زین پې نه و راغی ما مدینه منوره ګیر چاپېره وکتله راغی ډېر بهادر عمر رضی الله تعالی نه چا تپوس وکړو عمر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام مې د ګریوان ته لاس کو که نه او داسې جټکه یې راکړه چې عمر په کم نیت راغلی وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې خولې رانه وتې دومره د نبی علیہ السلام روب ښه
ما ته چې عمر په کم نیت راغلی وي ما نه خولي وبیدلی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دا الله پاک پیغمبر ستا خواله راغلم چې کلمه راته وای ما ته کلمه وایا عمر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله چې عمر کلمه ویله غیر چا پیر د نری تکبیر اوازونه شو صحابه کرام خوشاله شول عمر مسلمان شو دا الله پاک پیغمبر دا دین اسلام حق دی او کنه دی نبی رسول الله تو فرمایل حق دی کنه بیا دنه په کوټه کې ولی ناسیو پټ ولی ناسیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته د ښکار اجازه لا نشته دی زه لا ښکار تبلیغ نشم کولای وی تاسو دنه کینه عمر خلاړ وس اعلان کړي عمر خو اعلان کړي او چې لاړ د خانه کعبه په خوا کې ودرېدو وی اے خلکو کو څوک مې نه پیژنې او مې پیژنې زه عمر ابن خطاب یم خلکو ته ډیر خدي پیژنې عمر ابن خطاب تا به څوک نه پیژنې وی پیژنې مې او وی ووري ما کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر مسلمان شوی دی کو پچا کې زور نور امخ کې ته شي او تورې راويستله د عمر وړاندې بیا څوک ورتلل خبره مې درته څه کوله د عمر رضی الله تعالی د اسلام سبب چې ګرځیدل دی هغه نفس د قران تلاوت ګرځیدل عمر رضی الله تعالی عنہ اخر زمانه کې ډیر عمر شیو امیر المؤمنین دی په دغه ټایم کې دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ولیکو هغه ته پیغام ولیکو استاد کشرۍ لور چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زه دا غواړم چې د دې سره نکاح وکم د دې سره څه وکم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا غواړم چې ستا د لور سره نکاح وکم او وجه ورله وښودله یا اگر چې زما عمر زیات دی او د دې عمر ډیر کم دی خو نکاح ورسره ځکه کومه چې زما نسب د نبی علیه الصلاة والسلام د نسب سره یوځای شي ځکه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی لور وه او بیبي فاطمه د نبی علیه الصلاة والسلام لور وه نو زما چې د ام کلثوم نه کم بچی پیدا کیږي هغه به د نبی علیه الصلاة والسلام نوسی وي نو زه دا غواړم چې زما نسب د نبی علیه الصلاة والسلام د نسب سره شریک شي ځکه د دې سره نکاح کول غواړم علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر دا جنې به دې خوښه شي زما دا لور به دې خوښه شي وی زه ټیک ده زه یې درلېږم که ستا خوښه شوه نو ام به ماته ووایه که خوښه دې نه شوه نو ام به ماته ووایي دا شرعي مسله ده ښه یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح کوي نو د هغې مخ ته کتی شي خو د شهوت په نظر به ورته نه ګوري ښه د هغې مخ ته کتی شي خو په دې نیت به ورته ګوري چې آیا دا جنۍ زما مناسب ده او که نه ده صرف په دې نظر به ورته ګوري یو انسان وایي زما په ځان باندې کنټرول نشته خواهشاتو باندې بیا ورله کتل جایز نه دي نو یو هلک دی د یوې جنۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه یې درلېږم ستا خواله که خوښه دې شوه بیا به ماته ووایي نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لی صادر ورکو وی دا صادر امیر المؤمنین لوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا صادر دې خوښ دی که خوښ نه دی صادر هغه لوسه نو ام کلثوم دا صادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله نو چې راله وی امیر المؤمنین زمې پلار را لېږلی ما او دا صادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا صادر دې خوښ دی که خوښ دی نه دی بس عمر رضی الله تعالی عنه کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا ایښې وه ډېره حیا پکې الله ایښې وه بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالیږلي زما د لیدو دپاره که نه خو عمر رضی الله تعالی عنه د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ماته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده خو صادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی صادر دی او هسې کوي زما خپې صادر ته نه ګوري نو ام کلثوم ورته څه وایي امیر المؤمنین
راوړی مې درته څادر دی چې ستا خوښ دی کو خوښ نه دی او ته سیکۍ زما خپې وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلې وي داسې زنانه دي ښه داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار ته ایستلې راوړی مې درته څادر دی او ته زما خپې سیکئ زه نن زمانه زنانو ته هم وامه ډېر زنانه زمونږ چې سادهګانې وي که څوک ورته په غلط نظر وګوري نو دا چپ پاتې شي څه ونه وایي خبره ښکاره نه کړي نو کوم انسان چې پلیت وي په زړه کې ګندګي لري که نه هغه د دې د خاموشي رضا حساب کړي حالانکه دا د حیا نه غږ نه کوي د غیرت نه غږ نه کوي زه وایي دا بدمزاجه شو پلیت شو زه به دا خبره غلې کړم هغه د هغې نه غلطه پیدا اوچته کړي نه زنانه ولم په کار دی چې څوک په غلط نظر وګوري چې اووایي چې دا سړی د دې سړي دا سترګې خرابې دي چې هغه ته داسې سبق ورکړی شي چې سبا بل چاته بیا داسې ونه ګوري نو هغې ورته وي امیر المؤمنین عمر کو ته امیر المؤمنین نه وي دا سترګې مې درنه ایستې عمر رضی الله تعالی ته فرمایي وی لاړه شه بابا ته رواج چې دا څادر مې خوښ دی دا څادر مې څه دی خوښ دی اوس ام کلثوم چې لاړه که نه علي رضی الله تعالی لره وی بابا عمر وی چې څادر مې خوښ دی څادر مې خوښ دی وی بابا یو خبره درته وکړم وی او وی دا څه عجیب امیر المؤمنین دی دا څنګه عمر دی وړی مې ول څادر وکتلې زما خپو ته زما خپې سیکولې څادر یې نه سیکو علي رضی الله تعالی ته وفرمیل بچې دا د خاوند دی خیر دی کتلی شي ورته دا د خاوند دی کتلی شي ورته ښه بابا تاسو دې له لېږلي او بچې ما دې له لېږلې وي هغه ستا د نکاح خواهش لري ستا رضا ده ام کلثوم او زما هم رضا ده زما هم غرض مې دا کو چې دومره حیاداره و دومره حیاداره او دا لور د چا و د فاطمه رضی الله تعالی لور و که نه نو چې کله مور حیاداره وي نو ضرور بچي بیا څه حیادار وي دا مونږ چې چغې وایو دې میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ د دې پلیتو کپړو نه واوړئ د دې بربنډو جامو نه واوړئ د دې اثر په بچو باندې هم کیږي سبا بیا سر او تندې ټکوي زما بچی زما خبره نه مني دا لور د فاطمه رضی الله تعالی وا او په فاطمه کې الله تبارک وتعالى څومره حیايي شو یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په کټ باندې ناسته ده نوې نوې سپګمۍ راختلې میاشت راختلې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي فاطمه میاشت راختلې ده وګوره کنه میاشت راختلې ده فاطمه رضی الله تعالی غږ ولکو داسې ښکته ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا فرمایي بچیا میاشت راختلې ده ودې نه کتلو ای بابا زه د یوې ورځې د 2 ورځو د 3 ورځو میاشت نه ګورم زه ورته نه ګورم بچی ولې نه ګوري ای بابا دې ورځې کې ته سړی ډیر ګوري هر څوک دې ته ګوري نو زما او د سړو نظر په دې میاشت باندې یو ځای کېږي ځکه ته زه په دې ورځو کې نه ګورم الله تبارک وتعالی ورله دومره حیا ورکړې وه حالانکه داسې شرعي مسله نه ده چې ښځې میاشت ته نشي کتی شي کتی شي دې کې څه ګناه نشته خو دا د هغې خپل حیا وه چې دې میاشت ته په دې ورځو کې سړی ګوري نو زه به ورته نه ګورم زموږ نظر دغلته یو ځای کېږي نو چې مور حیاداره وي نو بچي به ضرور حیادار وي د نن زمانې زنانه وله راشه که نه غټې غټې غاړې به یې جوړې کړي نیم جسم به ښکاري نری نری لپټې به وي سټ به ښکاري ویښته به ښکاري ساخې به یې دومره چاکونه به یې دومره اوچت اوچت رخ کړي د زنانه و چې تشي به یې ښکاري نو د کمې زنانه چې په شریک کور کې پاتې کېږي لیورونه دي پکې شریک کور دی او کپړې داسې دي چې د هغې نه تشې ښکاري بار په سړک روانه ده ګاډي ته چې ښکاري تشې ښکاري دا بربنډه ده که نه ده بربنډه نور څه ته وایي نو د دې زنانه چې بچي پیدا شي بیا کې به حیا وي هغه به د دې زنانه نه یو 2 چنده سیوا که نه سیوا هغه به د دې نه یو 22 سیوا ځي
د کمې مور چې تش ښکارېدل، د کمې مور چې شاته سټ ښکارېدو، د کمې مور چې مخې ته مرۍ ښکارېده، د دې بچي چې راشي د هغې به د دې نه پورته زویونه بیا ښکاري، ځکه پرورش یې د دې مور په غېږ کې شوی. هغه د دې مور کپړو ته ګوري چې زما مور داسې لباس کوي نو بچي به څنګه لباس کوي. د دې وجې نه مونږ خپلو خویندو ته وایو، خپلو میندو ته وایو، الله تبارک وتعالی حسن درکړی دی، ښکلا یې درکړې ده، دا د خلکو د ښودلو دپاره نه ده درکړې، دا یې ستا د خاوند دپاره درکړې ده، دا ستا د خاوند امانت دی. په کوم ځای باندې چې د زنانه پردي سړي نظر ولګېد دې ښځې خیانت وکړو د خپل خاوند سره، د الله سره خیانت وکړو، د الله د رسول سره خیانت وکړو، د خپل خاوند سره خیانت وکړو. دا دې نه و چې دا ما ښکلی کار وکړو او دا ښکلی جسم یې د اور د جهنم سکروټې وګرځولې. دا خو په خپل جسم ناز کې مال الله ښکلی جسم راکړی که نه، دا دې د اور د جهنم لرګي وګرځول دا جسم، ظلم دې په ځان وکړو. نو غرض مې دا کو چې الله تبارک وتعالی هغې له حیا ورکړې و حیا. نو عمر رضی الله تعالی او علي رضی الله ته وفرمایل بچیه دا ستا خاوند دی، ټیک د ماته دا نکاح منظور ده، دا نکاح منظور. هغه بیا را روان دی، د زنکدن سختې را روانې دي. وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. د کم مرګ نه او د کمو سختو نه چې مونږ یریږو تښتو دي، دا یو ورځ په مونږ باندې را روانې دي، دا په مونږ باندې یو ورځ را روانې دي. د مرګ سختۍ دي ډېرې دي، په مسلمان باندې هم دي، په کافر باندې هم دي، خو د مسلمان د پاره د ګناهونو کفاره ده او د کافر د پاره دا یو سزا ده. سزا زنکدن سخت پاره سړی راځي، په نیک هم راځي، په بد هم راځي، حتی تر دې پورې چې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې هم د زنکدن سخته راغلې ده. حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه الصلاة وسلام په حالت د نزعه کې و، خواته ورته اوبه پرتې وي، په هغې کې به یې داسې لاس ښکته کړو چې دا سخته به پرې ډېره شوله او دا لاس به یې لونکو او داسې به یې راواغسته، په خپل مخ مبارک به یې داسې راوکاږو او بیا به نبی علیه الصلاة وسلام وویل لا اله الا الله ان للموت سکرات. د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک نشته دی، یقینا د مرګ دپاره ډېرې سختۍ دي، د مرګ سختۍ حق دی، حق دی، د زنکدن سختۍ حق دی. عایشه بی فرمایي وی ما چې کله د نبی علیه الصلاة وسلام د زنکدن سختي ولیده که نه نو زما دا وهم ختم شو. وی مخکې به ما وي چې څوک به دملی په هغه باندې د زنکدن سختي، ما وی چې څوک به دملی په هغه باندې د زنکدن سختي، خو چې د نبی علیه السلام سختي مې ولیده دغه وهم او دا خبره زما ختمه شوه. الله تبارک وتعالی دې موږ ته د زنکدن سختي اسانې کړي. د زنکدن سختي راته پرتې دي رونو، دا راته پرتې دي، دې له به تیاری کول غواړي. یو صحابي دی عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه، دا ډېر هوښیار صحابي و. دی به چې ځان له کېناسته نو په جړا به شو، په جړا به شو. وی کاش چې داسې یو هوښیار انسان وی چې ما ته د زنکدن د حالات بیان کړه چې په زنکدن کې په انسان څه تېرېږي. دا به د ټول ژوند کې دا ارمان کو، کاش چې داسې یو هوښیار انسان وی چې ما ته د حالات د زنکدن بیان کړی، د زنکدن په ټایم کې چې په ده کې مې خبرې شروع چې دا ما ته کولی چې اوس په ما سره دا کېږي او دا کېږي. دا افسوس په ده کو چې کله دی بیمار شو حالت د زنکدن کې شو که نه او بیهوشي پرې راله، نو چې کله په هوش کې شو نو زوی یې خواته ناستو، وی بابا تا به دا خبره ډېره کوله چې کاش یو هوښیار سړی وی چې ما ته حالات د زنکدن بیان کړی. نو ته خو هم ډېر زیات هوښیار یې، ته هم ډېر هوښیار انسان یې، نو ته راته اوس ووایه چې په دې حالت کې په تا باندې څه تېرېږي، دا خو راته ووایه چې په تا باندې اوس څه حالات دي. هغه ورته وویل بچیه د زنکدن چې کوم حالات دي زما سره الفاظ نشته چې هغه زه تا ته په الفاظو کې بیان کړم، زما سره داسې الفاظ نشته دی چې زه تا ته د زنکدن د حالات بیان کړم. خو دومره درته وامه که نه چې رضوي غر نه دی، رضوي غر دا د یو غر نوم دی، زه وایم چې رضوي غر زما په دې سټ باندې ماله چا ایښی دی، زما په دې سټ باندې رضوي غر پروت دی. او داسې وامه ما ته داسې لګي چې زما په دې بدن کې د غنو یو څانګه خوره شوې ده او د هغې دا څانګې زما هر رګ ته رسېدلي دي
او زمانه په خوله باندې دا څنګه څوک روباسي او هغه غني هغه ازغي زما د رګونه شلې او داسې را روانه ده زه هم چې زما په دې خوله باندې زمانه د غنو څانګه راښکل شي او زما د رګونه شلېږي وی زه داسې محسوسوم او بیا ورته وی دا سا دومره په تکلیف سره اخلم کنه چې لکه اوښ د ستنې په سوم کې چې ننوځي دومره په تکلیف سره زما دا روح دن او بار کیږي دا سا مې دن او بار کیږي دومره تکلیف ته راته د ځانکدن دا سختې رونو مونږ ته پرتې دي دې له تیاری کول پکار دی موسی علیه السلام نه چې کله الله تبارک وتعالی روح واغستو او دا روح اسمانونو ته ورله وړو نو الله تبارک وتعالی ته تپوس وکړو وی موسی دا راته ووایه چې ځنکدن کې څه حالت و ځنکدن در باندې څنګه تیر شو موسی دا راته ووایه موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی الله د ځنکدن سخته داسې ده دا روح ایستل د انسان نه داسې دي لکه د ژوندۍ بیزې نه چې سرمن وباسي د ژوندۍ بیزې نه چې سرمن وباسي یا وی یو مرغۍ ده او ژوندۍ دې اور ته ویشتې ده ژوندۍ ته اور ته ویشتې ده او هغه د هغې اور نه الوتی هم نشي او ژوندۍ پکې سوځي داسې حالات دي د ځنکدن مونږ ته پراته دي مونږ د دنیا په کارونو کې دومره غرق شوي یو چې د حلال او د حرام تمیز را نه دی پاتې شوی دومره جوړ شوي یو چې د آخرت فکر را سره نشته د مونځ فکر نشته د روژې فکر نشته د ذکر و اذکارو فکر نشته د درود شریف ویلو فکر نشته دی د بل د حق خوړلو فکر نه کوو چې یاره دا زه خورم زمانه به د دې الله تپوس کوي د پردي حق به زمانه تپوس کېږي الله تبارک وتعالی دې زموږ خاتمه په ایمان باندې کوي الله تبارک وتعالی دې زموږ اخره خاتمه په ایمان باندې کوي که یو انسان نیک اعمال کوي هغه له په دې خپل نیکو اعمالو باندې ناز نه دی پکار دا نه و چې زه خو رسېدلی سړی یم او دا نور خلک خو ټول ګناهګار دی دا خو غرق خلک دی او چې کم ګناهګار دی هغې له توبه ایستل پکار دي چې الله دا زه په کومو شاړو روان یم او نیکانو خلکو ته هم کو نیکي کوئ نو په دې ناز مه کوه د الله نه د خاتمې سوال کوه د خاتمې اصل شی خاتمه ده حدیث مبارک کې راځي انما الاعمال بالخواتیم د اعمالو دارومدار چې دا په خاتمې سره دی په خاتمې سره داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.